نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه البخاري ومسلم. بشک شرک پټول ظلمونو کې د ټول عظیم او غټ ظلم دی. سورۃ لقمان آیت نمبر 13. ای ایماندارو خپل ځانونه خپل اهل د اور نه بچ کې، هغه اور چې خشاک تاغي خلق دی او کانی دی. سورۃ تحریم آیت نمبر 6. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو ورځ یو زمانه به راشي چې په هغه ورځ باندې به د غیر مکلف نه هم بدل اخیستل کېږي. لدينا دا معلومه شو چې الله تعالی د مخلوق بدل چې کومه ده نه پریدي. خپل حق کې کوتاهي شي نه معاف کوي، خو د مخلوق یعنی دلته خو بنده خدا پریدا چې مخلوق چې غیر مکلف یو کونډي بيزدا او خکر نشته ده او یو خکروري بيزي پاغه باندې گزار کړه ده، نو دا کونډي بيزه د خپل بدل د خکروري نه اخلي. دا د خبرې نه خدای چې د قیامت پر ورځ باندې با حقوق العباد د دې وړر پوره حساب کیږي، پورا موازنه به کیږي. عزتمند ظلم تحذير من الظلم. ظلم ستوي دا دنیا دا په دوه عمود باندې دا په دوه ستنو ده. یو ستنه دا د عدالت او یو ستنه چې دا ظلم ده. کپرس کا دا د عدالت ستنه ختم شي، انفرادي ظلمونه شروع شي او اجتماعي ظلمونه شروع شي او عوامي ظلمونه شروع شي او بیا وطن او د دنیا په سطح باندې ظلمونه شروع شي، نو دنیا چې کنه دا به خرابېږي او دا به ختمېږي، دا به زوال ته متوجه کېږي او قهرونه او عذابونه به راځي. ختمېږي په خپل ځای باندې په خپل ټایم باندې. دنیا په ظلم نه ختمېږي، دنیا والا ختمېږي چې کله دنیا ټایم پوره شي. هغه آخري روح چې د آدم علیه السلام نه راوته دی او هغه روح دنیا ته نه راغلی، دنیا به نه ختمېږي. که څوک اټم بم استعمالوي او که څوک هایډروجن بم استعمالوي او که څوک بل بم استعمالوي او که څوک څه کوي، خو چې کله آخري روح راشي نو دنیا به ختمېږي. دا کېدلی نه شي دنیا به ختم شي او چې کوم ارواح هغه موجود دي او هغه عالم ارواح کې دي هغه راغلي نه دي او پیدا شوي نه دي، ته دنیا به ختم شي نه، دنیا نه ختمېږي، موت به ختمېږو. د دنیا دا نعمتونه او دا آرایش، د دنیا دا بلډینګونه او دا تعمیرات دا به ختمېږي. قهر به راځي په دې دنیا باندې، به قهرونه راځي او وباګانې به راځي او جنګونه به راځي، دا به ختمېږي، خو دنیا به برقرار وي. لہذا دنیا چې آباده ده دا په انصاف آباده ده او د دنیا طبعی قهر دا په ظلم سره راځي. نو ظلم ډېر خطرناک شی دی. ظلم څه ته وایي؟ بې ځایه یو شی استعمالول. امام راغب اصفهانی مفردات القرآن کې نور علما نقل کوي ظلم څه ته وایي؟ الظلم وضع الشیء فی غیر موضعه اما فی نقصان او زیادت. یو سړی دی دا هغه مظلوم دی
تا د هغه حق ووهو یا دې پکې کمی وکړو یا دې په هغه ګزار وکړو یا دې هغه شهید کو یا دې د هغه نه لاس کټ کو یا دې د هغه بېعزتي وکړه، دې ته ظلم وایي. که ته کمی کې او که ته زیاتی کې. لہذا دنیا آباده ده په چا باندې؟ په عدالت باندې. او دا یاد ساتئ انصاف، خلک وایي که نه انصاف د قاضي په کور کې نشته دی. دا خبره دا ضرب المثل دا خو شی نه دی، دا ټیک ضرب المثل دی. مراد د قاضي نه دا نه دی. نبي علیه السلام ویلي قاضیان 3 قسمه قاضیان دي. 3 قسمه قاضیان دي. یو هغه قاضي صاحب دی چې هغه ته یو مسله راشي، یو خبره راشي، یا پې پوه شي، ځان پې پوه کړي. بعضې خلک یې که نه دا ډېر جذباتي فیصلې کوي. جذباتي و یاره داسې چل دی هغه چل دی، لکه ستا دماغ خراب دي د پردي فیصلې دپاره، د پردي سړي دپاره، پردي حق دپاره چې که نه خپل آخرت تباه و برباد کوه. نه پکې روپۍ شته، نه پکې پیسې شته، نه پکې دولت شته، نه پکې ګاډی شته. دغه ججان خو چې دي دغه خو غواړي که نه، هغه خو دي، هغه خو پیسې ورکوي، هغه خو دي د کرایې ججان دي. لیکن چې کوم د کرایې ججان نه دي او هغوی له فیصله راشي او هغه هم غلطه فیصله کوي که نه، نو داسې پالتو سړی دی، په لار ورنه کښېني، هېڅ دې پرېږدي که نه، نه دي کوي که نه. او که تنخواه اخلي 2230 लाख रुपए تنخواه دي، 2000 چې کومه دی، لیټره چې کومه دی، تیل چې کوم دی پرېږدي، او چې ریټایر شي نو بیا هم 18-20 लाख रुपए چې کوم بیا هم تنخواه اخلي. کور ورته فري او ګاډی ورته فري او ګاډ ورته فري او تیل ورته فري او بجلی فري، هر څه فري، ټول خرڅه خو دوی وخوړله. او فیصلې د انصاف کروڑمه حصه د انصاف فیصله نشي کولی، کروڑمه حصه دا فیصله نشي کولی. تیار فیصلې وله راځي او دا فیصلې کې نه ته استعفا ونه ورکوې، کار دې څه دی. لیکن هغه دغه مراعات ته ګوري. دا خبره پته نه ده کړې چې د قاضي په کور کې انصاف نشته. نو قاضیان 3 قسمه دي. یو خو همدغه قاضي دی چې هغه ته خبره راشي، ځان پې پوه کړي، ځان ستړی کړي، په مسله ځان پوه کړي او بالکل د انصاف فیصله وکړي. څوک خفه کېږي او که څوک خوشحاله کېږي او که هر څه کېږي، دا بیاني جنتي انسان دی چې عقیدې توحید دي. دا شرط پکې یاد ساتئ، د عقیده توحید پکې وایي. ځکه ډېر خلک د انصاف فیصلې کوي خو لیکن عقیدې توحید نه وي. دا سړی جنتي دی. یو هغه قاضي دی چې هغه به خبره هم پوه شي لیکن د ظلم فیصله وکړي، دا خو جهنمي دی. خو لیکن بل جهنمي هغه دی په فیصله نه پوهېږي یا په فیصله ځان نه پوهه کوي. په فیصله پوهېږي نه یا په فیصله باندې ځان نه پوهه کوي او بس دغه شان دي په اټکل باندې څه کوي، دی فیصله کوي. نو دا هم سره دا هم جهنمي دی. الله دې موږ وساتي. ځکه موږ دا خبره قسم مسي خلک راوړي خو سم تې تنګ یو ګوره سم دی. دا ډېر ګران کار دی. دا د بل لپاره خبره کول چې کومه دی نه خپل دین تباه کول، دا ولته د ورکوټي خبره ښکاري چې راشه ستا خیال وساتم. نو دا ډېر خطرناک شی دی. د دې وجې نه وایي چې ظلم چې کومه دی خطرناک شی دی. ظلم 3 قسمه دی. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي ظلم 3 قسمه دی. یو ظلم بین العبد و بین ربه، د بنده او د رب په منځ کې یو ظلم دی. هغې ته شرک وایي، هغې ته کفر وایي، هغې ته اعتقادي منافقت وایي. دغه ظلم خطرناک ظلم دی او د الله تعالی په هیڅ صورت کې چې دنیا نه یو سړی لاړ شي نو په هیڅ صورت کې دغه عقیدې سره چې لاړ دی الله تعالی نه معاف کوي. که معاف کولی نو ابو طالب دې معاف کړی وی او که معاف کولی وی نو بیا د ابراهیم علیه السلام پلار آزر معاف کړی وی او که معاف کولی وی د نوح علیه السلام زوی به معاف کړی، د هغې ښځه به معاف کړی او د لوط علیه السلام ښځه به معاف کړی، لیکن نه معاف کوي. لیکن ملک صاحب لیکن نه څه کوي؟ معاف کوي نه. نو شرک الله تعالی نه معاف کوي. ان شرک لظلم عظیم. دا یو ظلم دی، یو قسم دی د رب او د بنده په منځ کې دی. په دې وجه باندې نبی علیه السلام 14 کاله د توحید دا محنت چې کړی دی چې آسان کار نه و. دا خو مونږ په دې خپل علاقه کې الحمدلله د قرآن نه خبر یو، شرک او توحید پیژنو. لیکن اوس هم داسې خلک شته، داسې علاقې دي چې هغوی ستا سره په شرک باندې جګړه کوي، په قبر پرستۍ او په مزار پرستۍ او په دغې ګټو لوټو پرستۍ باندې
جګړه کوي در سره، هغې دپاره تاویلات ګوري. اما تاسو ته مخکې ویلو چې الله تعالی د شرک دپاره تعلیم ته هم ضرورت نشته دی. د شرک دپاره چې شرک زه وپېژنم او توحید پېژنم ملا ته هم ضرورت نشته. الله تعالی د انسان په خپله باندې موحد پیدا کړی. کل مولود یولد علی الفطره، فطرت اسلام ته وایي، فطرت توحید ته وایي. او الله تعالی د لپاره دومره بهترین مفتی ورکړی دی، دومره بهترین داعی ورکړی دی، بهترین پوهه یو فرد یې وله ورکړی دی، د قرین و ملک وایي. دا د انسان په دې زړه کې دی. هغه ته شپه ورځ توحید بیانوي، شپه ورځ ورته عقیده بیانوي. ولې داسې خلک تېر شوی دی چې هغوی د شرک په دلدل کې موجود وو. لکه باک یو دی زید بن عمرو نفیل رضی الله عنه، دا د سعید رضی الله عنه پلار دی. سعید په عشرو مبشرو کې د کشر صحابي دی. د عمر فاروق رضی الله عنه د تره زوی د عمر فاروق اوښی دی. د هغې د خور د فاطمه رضی الله عنها چې کوم دی نو خاوند دی. سعید رضی الله عنه د عمر فاروق نه مخکې اسلام قبول کړی دی. خو د هغه پلار د فطرت د زمانې په هغه زمانه کې چاپېره ټول شرک و. د کعبې شریفې نه چاپېره چې کوم دی نو بوتان پراته دي 360. دننه چې کوم کعبه شریفه د بوتانو نه ډکه ده. د هر چا کور چې کوم دی دا د بوتانو نه ډک دی. لکه څنګه زموږ کور نو اوس سبا د بوتانو نه ډک شو. ته څنګه خانه چې جینۍ راوته کېږي نو اول هغې ته چې کوم دی په کټ کې چې کوم دی نو هغه ډولکي مولکي نه دي، څه شیزونه دي، هغه پالوګي مالوګي ورته اچولي. دا بوتان نه دي څه، دا یې پکې ښودلي دي. او اوس خو ستاسو شوق ذوق چې کوم دی د پیشوګانو سره ډېر زیات شوی دی او د سپو سره ډېر زیات شوی دی. که نه هغه یو جینۍ چې کوم دی په پیشو باندې هغه خاوند طلاقه کړه چې خاوند ورته ویل ما ته د پیشو نه الرجي ده او زما په مخ د ځمکې پیشو بدې شي چې په هغه طرف لاړ یختی وایي نو ماځي ډوډۍ هم نه خورم بیا. او پیشو چې کوم دی نه ځان سره راواته کړی دی وایي چې دا پیشو به زموږ سره یې ته چې غرقه شي ما ته دې نه الرجي ده. او لاړو خبره ایسته ختمه شوه چې دا پیشو ته نه پرېږدې نو زه به ستا سره پاتې کېږم نه. دا یاد ساتئ، ورې خبره یاد ساتئ. کله چې نبی علیه السلام مدینې ته هجرت وکړو نو تاسو ته پته را چې په ټولې دنیا کې د ټول نه زیاته مینه د پیشوګانو د سپو سره مدینې والا وکوله. جابر بن عبدالله رضی الله عنه حدیث دی، امام ترمذي نقل کړی دی چې د ټول نه بې اختیاره مینه چې کومه دی دا د پیشوګانو د سپو سره چا کوله؟ دا د مدینې خلقو کوله. او نبی علیه السلام چې وکتل چې ښه دوی د سپو سره دومره مینه کوي، حکم یې وکړ ټول سپي مړه کوي. جابر بن عبدالله فرمایي یو ښځه به روانه وه چې ښځله به یې واچوله چې دا به کور ته رسېدم که سپی نیولی او هغه به هلته ذبح کړی و. بیا چې کله خلق پوه شو په دې خبره باندې چې د 3 قسمه سپو نه علاوه نور سپي ساتل چې کوم دا ممنوع دي. یو هغه سړی سپی ساتلی شي چې ښکاري وي ښکار پې کوي، یو هغه سړی سپی ساتلی شي چې هغه زمیندار دی او هغه پې خپله فصل ساتي، یو هغه سړی هغه شپونکی دی او هغه پې خپلې ګډې بېزې چې کومه دی ساتي او چوکیداري پې کوي. د دې دریو نه علاوه نور چې کومه دی د سپو د ساتلو چې دی اجازت نشته رہی، لیکن ټولو خلقو د ځان سره ساتلی دي خانه او هغې سره مینه کوي او محبت کوي. دا وجل فرض دي، فرض چې کله د سپو سره د پیشوګانو سره داسې مینه راغله دومره حد ته ورسېدله چې ته بې خاوند پرېږدې. نو دا خبره هم یاد ساتئ، دا لرې کوئ. د دې وجې نه دغه بالوګان مالوګان نه دي کټونو مټونو نه ګزار کوي، دا بوتان دي. دا دومره غټ غټې ګوډۍ او دا خو وړې وړې ګوډۍ چې کومه دی صحیح بخاري یا چا چې کوم حدیث روایت دی هغې دا جایز د غیر جایز مه جوړوه او د ماشومانو دپاره دي. اوس یو ماشوم چې کومه دی یا ماشومه د هغه کیلوني دي وړې وړې نو خیر دی، ولیکن پاتې شو دا دومره غټ غټ لوړ دنګ او دا دومره شیزونه دي څه پیدا ده، دا بوتان دي. ته وایې چې بوت خو زه بندګي نه کوم. تاسو ته پته نه بندګي یوازې سر ښکته کولو ته نه وایي، د غیر الله سره داسې مینه کول چې هغه ته لرې کښې نو به تا سره چل کېږي. او بل دا چې دا خو دی بوت نو د دې نه به ځان څه کوي، د دې نه ځان ساتي. نو شرک الله تعالی نه معاف کوي. او دا فطرت په زمانه کې چې ټول ماحول او دلدل د شرکو، هغه یو شخص زید بن عمرو نفیل رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې هغه ته چا سبق ویلی و؟ چا ورته سبق نه ویلی.
خپل فطرت برقرار ساتلی و په ابواو یهوداني او یونصراني یمجساني هني د دې ماحول نه او د دې معاشرې نه خپل فطرت مضبوط برابر محفوظ ساتلی و. په دې وجه باندې هغه یو ځل خیرات کړو. علامه سهیلي روض الانوب کې نقل کوي. علامه سهیلي د روض الانوب دا کتاب چې دی دا د سیرت ابن هشام شرح ده. هغه پکې لیکي چېرې یو ځل د خیرات کړو او خیالال کړو. نبی علیہ السلام ته پیغمبري نه ملو شوي. نبی علیہ السلام ته دعوت ورکو. نبی علیہ السلام چې راغی نو هغه چې هغه وچه روټۍ خوړله خو لیکن غوښه نه خوړله. هغه ولیدلو نو ورته وایي چې وراره کومه عقیده چې ستا ده نو عقیده زما هم ده. زه بوتان متان نه منم، زه غیر الله نه منم، زه یو الله منم، یو الله لا اله الا الله. او دا اوښ چې ما لړ کړی ما د الله په نوم لړ کړی دی. د بوتانو متانو په نوم ذبح نه کوم. بیا نبي علیه السلام د هغې غوښه وخوړله. دا وخته پورې نه خوړله. او د فطرت په زمانه کې د دې موحد دی دا ورته چا سبق وایو، دا ورته زړه وایو، دا ورته د قرین ملک وایو. خپل فطرت محفوظ ساتلو. په دې وجه باندې چې کله به کعبې ته راغی که نه دا غټان مټان به ناسو نو هغه به ورته وویله خلقو ته به یې وویله داسې چې اربا واحدا ام الف ربي، یو رب غوره دی او که په زرګاو ارباب غوره دي. ادین اذا تقسمت الامور، هغه دین غوره دی چې امور تاسو تقسیم کړي دي. دا پلانکی او دا پلانکی او دا پلانکی او دا پلانکی اختیارات دي. یو رب غوره دی چې ټول اختیارات دي ورسره. نو بیا به ورته ویله چې ترکت اللات والعزى جميعا، ما لات او عزى ټول پرېښودل. وکذلک یفعل الرجل البصیر وکذلک الرجل الخبیر. هوښیار سړی رشید هم راغلی بل شعر کې عقلمند سړي دا کار دی. بیا به لاړو 2 رکعته نفل به ځان له وکړه بوتانو ته نه الله ته به لمونځ وکړو. دا خبر هم ده چې اصل کې د شرک نه چې کومه دی نه بچاو دا آسان کار دی. خو لیکن چې کله معاشره دلدل شي نو ته د شرک په دلدل کې واقع شي نو بیا پرېښودل ګراني. بیا خواهش دی، بیا داري او دا داري، هلکه دا دومره غټ بابا دی، دومره غټ سړی دی، هلکه څه چلو شو؟ غټ سړی دی، غټ بابا دی، غټ مجاهد دی، غټ ولی الله دی، غټ بزرګ دی، نو پیغمبر په شان دي خو نه دی چې پیغمبر چې کوم دی معبود نه رہے نو بل څنګه معبود شو؟ چې پیغمبر وایي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ته چاو ته سر کته کو سر سیده وته نه لګولي او هغه ورته ما یا معاذ دا څه ته ما ته سر کته کې او بیا ورته ویل چې زه وفات شم ته به زما قبر ته سجده لګې ویل چې نه. او یاد ساته که په دنیا کې سجده چاته جایز وي د الله نه سوا نو ما به ښځې ته حکم کړی چې خاوند ته سجده وکړه، خاوند ته سجده وکړه. او بیا ورته وایي چې سجده حقداري د چا ده؟ هو د هغې حی او د هغې ذات ته لا یموت چې مړ کېږي نه، په هغې باندې پناه نه راځي، په هغې زوال نه راځي. او چې په چا باندې زوال راځي هر سجدې حقدار نه دی، هر بندګۍ حقدار نه دی، هغه معبود جوړېدلی نه شي. محتاج به څنګه معبود شي؟ چې سړی چې کوم دی محتاج دی که نه نه به څنګه معبود شي؟ معبود محتاج نه وي. او چې کومه محتاج دی هغه معبود دی، هغه مخلوق دی. د دې وجې نه د مخلوقو بندګي باندې کېدل ټول نه غټ ظلم دی. او نبی علیه السلام فرمایي ان الشرک لظلم عظیم، سورة لقمان کې چې مراد د ظلم نه څه شی دی؟ شرک دی. او ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورة النساء نمبر 48. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار وما للظالمین من انصار، سورة مائده آیت نمبر 72. د دې وجې نه دا د ټول نه غټ ظلم دی. دا اولنی قسم شو. دویم نمبر قسم ظلم د بنده د خپل ځان سره دی. چې یو سړی په خپل ځان باندې ظلم کوي هغه ارتکاب المعاصي، د شرک نه علاوه باقي ګناهونه کول، دا د انسان د خپل ځان سره ډېر غټ ظلم دی. خپل ځواني په نشو تماشو تباه کول، خپل ځواني په ګندګو باندې تباه کول، خپل وخت په فضولیاتو باندې کوم دی بربادول، دا سره د انسان غټ ظلم دی په خپل ځان باندې. دا دویم نمبر ظلم دی. په دې وجه باندې قرآن مجید کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایماندارو قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځان او خپل اهل و عیال چې د اور نه بچ کړئ. ظلم مه کوئ په خپل ځان باندې، حرام ګټئ مه،
حرام په بچو خرچ کوئ. د دې وجې نه حرام ډېره بده نتیجه وي، ډېره بده نتیجه چې حرام یې ګټلي که نه وي. د عمر ابن عبدالعزیز په باره کې راځي، علامه نجوي په خپل کتاب سیرت کې نقل کوي سیرت د عمر ابن عبدالعزیز، چې عمر ابن عبدالعزیز دا زندگی دا دومره پاک او ستره د هغې یوه وجه خلکو دا هم بیان کړې ده، اگر که داسې ضروري خبره نه ده خو لیکن دا وجه بیان کړې ده چې په هغه وجه کې دا ده چې د دې کومه نیا وه او هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپې ګرځېدلو، هغه لور چې کومه دی نو مور ته وایي خبرې ورسره کوي او مور ورته وایي چې یاره په دې شودو کې اوبه واچوه. تاسو ته پته ده پخوانه داسې چلو چې په اول وخت کې په دې شودو کې اوبه اچول دا ګناه نه وه. تاسو ته پته ده د نبي علیه السلام په زمانه کې دا ګناه نه وه، ځکه چې شوده ډېرو اوبه کمې وې، پاکې خوږې اوبه کمې وې او شوده ډېر زیات و، نو خلقو به د شودو د یخولو دپاره پکې اوبه اچولې. بیا چې کله شوده کم شو اوبه زیاتې شوې، د عمر فاروق په زمانه کې پابندي ولګېدله چې تاسو به شوده خالص خرڅوئ. اوس ګورې پابندي اوس اوبه ډېر شوي دي، موږ پخپله اچولی شو، نو دا اوس سره دا ملاوټ دی، نو من غشنا فلیس منا ولا بیا ملاوټي دی. نو په هغه وخت کې پابندي لګېدلې وه. انا ورته وایي چې مور ته وایې چې اوبه پکې واچوه، امیر المؤمنین حکم کړی دی، د دې نه منع کړې ده. دا ورته ویلی چې امیر المؤمنین استانه څه خبر دی، ځان به وتئ یا به تهجد کوي یا به چېرته په کور کې ناستي، او دا ورته پته نه وه چې امیر المؤمنین څه د دې زمانې بادشاه خو نه دی، د دې زمانې بادشاه نه دی چې هغه غریب د شپې څه کوي، د ورځې په 12 بجې هم نشي راوتی، په 12 بجې هم نشي راوتی. اول چې کوم دی مخکې سپي راولېږي، بیا ټټوان راولېږي، بیا خره راولېږي، مخکې چاپېره وګورئ څه خو نشته دی. اوس لکه خره روان دي نن پاکستان ته او خانه ټول پاکستان یې بند کړی دی. یعنې دا د انسانانو یره ده، بس خوف دومره یېرېږي نشته عمر چې ورته وایي چې څه کې دا څه دي، که هغه راپاڅېدو قسم دی که ما او تا په مسلمانانو کې شمار کړو، کله به یې راباندې راښکو دي چې دا څه دي، دا مسلمانان دي، مسلمان دي ته وایي دا مسلمان دی. نو هغه ورته ویله چې د عمر رضی الله عنه نشته دی، نو د عمر فاروق او زما او ستا رب او خو مونږ یې نه که نه. او هغه عمر فاروق واخېستله عاصم له، او د هغې نه پیدا شوه فاطمه، او هغه چې کومه دی نو د عبدالعزیز چې کومه دی ښځه شوه، او د هغې نه عمر پیدا شو، عمر ابن عبدالعزیز. دا د حضرت عمر د لور د طرفه نوسی دی. وایي د هغه پر زندګۍ کې چې کوم دی حلالو چې کومه دی ډېر لوی تاثیر و. په دې وجه هم دلته دا حکم دی چې ای ایماندارو خپل ځان بچ کړئ، خپل اهل و عیال بچ کړئ، په حرام یې مه ګټوئ، په ملاوټ باندې مه ګټوئ، په دروغ یې مه ګټوئ، په خپل ځان باندې ظلم مه کوئ. خپل ځواني، خپل عمر، خپل رزق، خپل مال، خپل دولت، خپل وقت، خپل سوچونه دا بربادول دا په ځان باندې ظلم دی. نن زموږ ټول سوچونه برباد دي. کم سړی پاک سوچ کوي، کم سړی زه په دې یعنې بهر یې خو پرېږده، په دې خپل مونځ کې راځئ نن دا 2 رکعاته فرض مونځ کوو د جمعې، او د جمعې پر 2 رکعاته کې چې کوم دی تاسو چې سلام وګرځوئ، په خپل ځان باندې سوچ وکړئ چې موږ پر مونځ کې ظلم وکړو په ځان باندې، او که نه مونځ برابر وکړو، ځان باندې سوچ وکړئ که نه. زمونږ مونځ جوړ هم نه دی، مونځونه نه کوو ځان له خبره، دا خو ځان له جرم دی. مونځ جوړول مونځ هم جوړ کړی نه دی، دا ټول نه بل غټ جرم دی. مثال هم چې کومه دی د هغې سړي دی چې د کودړو نه چې کومه دی اشرفۍ جوړه او بوجۍ جوړه کوو، چې په وخت ضرورت کې په کار راشي، چې بازار ته ویسې که نه نو دوکاندار یې په ډانګي باندې چې را په مخه کوي، تا ما پسې کودړي راوړه، چې د دې کودړو سره چې موږ میدان محشر ته لاړ شو که نه بیا پته ولګي. د خپلو کودړو نه اشرفۍ جوړول پکار. دریم نمبر ظلم، مختصر غوندې دغه حدیث پکې وایي، هغه ظلم دی د بنده را بنده سره، او دا ډېر خطرناک ظلم دی، الله تعالی نه معاف کوي. او دغه حدیث تاسو واورېدلو، د مسلم حدیث دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه، چې الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې کونډۍ به زه راولي، الله به له ښکر ورکړي، ښکروری به کړي، مسند احمد په روایت کې ښکروری به کړي، وایي خپل بدل ترې واخله، د دې ښکروري نه خپل بدل واخله. مطلب باندې پوه شوې که نه، دا چې کومه دا اوس ښکرور دي، بادشاهان دي، وزیران دي، غټان دي، ظالمان دي، فرعونیان دي، دا ښکرور دي.
د دې ښکرور نه الله تعالی چې کومه دغه مظلومان له دغه کمزور له الله تعالی زور او طاقت ورکړي چې خپل بدلتي واخله داخله علما ته داخله ولا څه دا علما ته ورایات ساتي هر یو سړی د خپل وس مطابق ظالم دی ګوره خپل ظلم په دې سوچ وکړي په دې وجه باندې دا حدیث ته صحیح د بخاری حدیث ته د مسلم د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د چا سره ګوره د چا مظلوم وي ظلم وي څه حق یې چانه واله وي که هر څه وي دا د مخکې د هغه ورځ نه ادا کړي چې روپۍ اشرفۍ به نه کله دا نیک اعمال یې هغه له به ورکړي شي او که فرض که د نیک اعمال یې هغه بد اعمال یې په ده به بار کړي شي او بیا به جهنم ته واچي اوس خو مونږ وایو چې مړه پرېږده قسم دی هېڅوک مرګ نه مني هېڅوک یې نه مني څوک یې مني ته جنازو له چې ځو دا جنازې دا رواجي جنازې دي رواجي جنازې خلک خفه کېږي دا کېږي دا کېږي دا کېږي نور حقیقت کې و چې ته به جنازه باندې ودرېږې نو وایي دا زما جنازه ده که نه به دې پته ولګي اوس زه مړ کېږم په دې وجه نبي علیه السلام وفرمایل چې تاسو یې صحابه و مفلس پېژنئ غریبو دا د مسلم حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه نه ورته د الله رسول مفلس خو مو دې ته وایي چې د هغه سره روپۍ اشرفۍ نه د دنیا سامان او متاع ورسره نه نه وایي زما د امت مفلس دې ته نه وایي زما د امت مفلس دا دی د قیامت په ورځ ډېرو نیکو سره راشي الله دې خیر کړي زما خیال دی دا په آخره زمانه کې به دا نیکان چې ځان ته وایي دا به ډېر بد اخلاقه خلک دا به حقوق ډېر وایي ډېر منځګزار دي نه دا دې حدیث ته دا معلومه شوه چې دا ډېر منځګزار وي که نه دا به حقوق به هم ډېر والي حقوق مونږ به کوي په پابندۍ سره او هلته به چې کوم دی نو معاملات پې بربادي دلته به تجارات بربادي دلته به مال بربادي دلته به رشوتونه اخلي دلته به هر څه دا به اخلي مفلس دې ته وایي د قیامت پر ورځ د ډېرو نیکو سره راشي روجو او منځونو زکاتونو سره لیکن هلته یو سړی به راشي ما ته کنځلي کړي ما باندې الزام لګولی زما یې مال والی زما وینه توی کړې زه یې وهلی ما ته دا ویلي دا ویلي دي دا ټولې نیکۍ به لاړې شي او بیا به چې کوم بل هم راشي نو د هغه بدۍ به په ده باندې بارېږي ثم طرح فی النار الله دې موږ سړي جهنم ته به لاړ شي د دې وجې نه دا حقوق دي نور بې شماره روایت دي په دې باب کې خو لیکن د ظلم چې کومه دی درې غټ لوی اقسام شو یو ظلم چې کومه دی د بنده او د رب په منځ کې دی هغه شرک دی کفر دی اعتقادي منافقت دی الله چېرته هم نه معاف کوي یو ظلم د خپل ځان باندې راپاسه دی هغه معصیات دي ګناهونه کول دي او یو ظلم چې کوم دی هغه د بنده په منځ کې دی بندن حق وال دي هر قسم حق چې وي د هغه زړه خفه کول دي که د کنځلي کول دي که د هغه نه پیسې وال دي که د هغه نه مال وال دي که په باندې ګزار کول دي که هر څه دي الله تعالی دې موږ دې ظلمونه نه وساتي او الله تعالی دې د دنیا دې ظلمونه نه پاکه کړي او ظالمانو یهودو ته او هغه هنودو ته او هغه ظالمانو ته الله تعالی خپله سزا په خپل لاس ورکړي الله دې موږ خلاص کړي او هغه مظلوم فلسطینیان او د هغوی سره همنوا چې څومره دي الله تعالی دې هغوی حفاظت وکړي الله دې د هغوی امداد وکړي ومان البدر برګلي کې او دوه کسان یو مشر پات شوی بیګا یو هلک بل پات شوی دی خال لی غټ خال لی روزانه پکې دوه درې مړي کېږي خو لیکن مونږ کې څه درد نه راځي څوک تیارېږي نه ځکه چې کله جنازه کې ولاړ نو بس دا خندا او بړقه یې جوړه کړي ما له خو شوق نه راکوي چې پاسم تقریر وکړم ما تقریر له مته نه راکوي چې ما پاسه څه پیدا نشته دا خلک څه دي نو یو خو مړ شي هغې ته دعا وکړئ بل دلته یو ورور بیمار دی بار درخواست کړی نه به بار څادر خورئ نو امداد ورسره وکړئ او زمونږ دا مولانا صاحب ډېر لرې نه راغلی دی غریب نو د ده سره خبر پور تعاون به وکړئ د مانځه نه بعد د ده چنده مخکې به دلتې راوړئ بار به یو بیمار دی هغه څادر خور کړی د هغې سره تعاون وکړئ او د برکلي کې دغه دوه کسان یو دغه مشر او یو کشر هلک ته 14-15 سالو پات شوی دی هغې ته دعا وکړئ پروردګاره معاف یې کړې خبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي او جنت فردوس نصیب کړي د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي پروردګاره ستا بندګان دي او عاجز دي او تعالی درغلي دي پروردګاره ته معاف کړي اللهم اغفر لحينا